أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ننے درس انتہائی آسان نے تفسیر په اعتبار سره ترجمه چې نو هغه لږ ډیره ده خو نور ټول چې نو هغه درس تش نمونه دي. انبیاء علیهم الصلوة والسلام نمونه پکې راغلي 19 نمونه دي. نو دغه چې نو هغه پورې به ان شاء الله آیاتونه به لږ ډیری خو نور سګران چې نو هغه پکې نشته. باقمل سره چې نو هغه مناسبت دا ولو چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام د هغوی ته په دلایلو سره پوه کړلو چې دا چې نو هغه زما رب نشي کېدلی. بیا ما تاسو ویلو تفسیر خازن هم په هغې لیکلی دی او ذخیره هم لیکلی ولو چې دې کې چې کومه واقع ذکر کړې وه چې ابراهیم علیه السلام په وړوکوالي باندې چې نو هغه بیا مور لکه څنګه چې مشهور معروف اوږده قصه ده چې هغه نو پابندي نجومیانو چې نو نمرود تیلو داسې یو کس به پیدا کېږي چې هغې د پوجې نه بستا چې نو هغه بادشاهت ختمیږي. یو روایت کې ورسره دا و چې هغه خوب لیدلی و چې یو ستوری چې دی نو هغه راوخېږي وځلیږي او د هغې سره د نور او د سپومۍ رڼا ختمه شي. هغې تعبیر تپوس وکړو نو په هغې تعبیر باندې ورته چې نو هغه وویلی شول چې دغه شانتې یو کس به پیدا کېږي ستا چې نو هغه د ملک په یو ګوټ کې او د هغې سره به ستا بادشاهت ختمیږي. بیا د هغه چې نو هغه سړي د ښځو یو بل نه جدا کړل. اوږده قصه ده. بیا چې نو هغه دغه ته راللو بیا ابراهیم علیه السلام چې نو هغه حمل کله چې نو هغه وشو بیا ابراهیم علیه السلام پیدا شو بیا یې مور ویوړو هلته یو غار کې کېښودو. بیا د هغې نه وروسته به چې نو هغه مور به چې راتله کتل به نو هغه به د یوې ګوتې نه پی ورته راتلل یو ګوتې نه چې نو هغه ګبین به راتللو. نو دا ټوله قصې ذکر کړې خو بیا د هغې نه وروسته ویلي چې دا واقع چې نو هغه صحیح نه ده. تفسیر خازن کې بخپل هم وایي صحیح چې دی نو هغه دا ده چې ابراهیم علیه السلام بعد البلوغ وروسته د هغې نه ویم پکې لیکلی چې وروسته د نبوت میلاوېدو نه خپل قوم له دعوت ورکول او د هغوی چې نو د نور سپومۍ ستوري د دې هم عبادت کوو. نو ابراهیم علیه السلام ورته په دغې ټولو دلایلو سره یې پوه کول چې ګوره تاسو دې شیزونو عبادت کوئ نو دا خطا دی. معاصر دې کې چې نو اثر الله پاک ښودلی دی خو نور دا چې نو هغه په پټېدو کې تلو راتلو کې دا محتاج دی او کم شي چې محتاج وي نو هغه رب نشي کېدلی. بهرحال دغه مزونه درته ځکه ووي که څوک ګورئ دغه واقعه هلته لیکلي دي خو اخره کې ورسره دا به یاد ساتئ چې هغه وایي چې دې ثبوت صحیح نشته. نو وایي وحاج قومه کله چې ابراهیم علیه السلام د دوی سره جګړه وکړه یعنې دایل باس مباحثه وکړله نو دوی بیا چې نو هغه دویمه حربه دا استعمال کړله چې تاسو ګوره چې نو هغه داسې کوئ نو زموږ دا بوتان به درته نقصان ورسوي. دوی به چې نو حکي لږ اوس هم بعضې خلک اکثر خلک کوي دا پلان کې بابا دی ګوره چېرته چې نو هغه خوښې دې پرېږ نه کړي یا چې نو هغه چېرته بل سپاړې پرېږ نه کړي که نه دا به دې بیا یری او خراب به دې کړي. نو د دې څه حقیقت نشته. نو ابراهیم علیه السلام ورته قال اتحاجوني فی الله وقد هدان تاسو ما سره د الله په باره کې جګړه کوئ حالانکې ما ته الله پاک چې نو هغه هدایت کړی دی. ولا اخاف ما تشرکون به او زه نه یریږم د هغه څه نه چې کم تاسو شریک جوړوئ د هغه الله سره الا ان یشاء ربي شیئا. نو بیا اکثر بعضې کره ته که خیال مو کړی خلک دا خبره کوي نو یاره پخوا خو زما پلار وی زما نیکه ما خو دغه شانتې چل کړی او پلان کې بابا نه چې نو هغه خونه نه مې وله چې نو خوښ یې کټ کړی نو زه خو بیا د شپې یېرېدم. بل وایي زه چې نو هغه دغه شانتې شوی مو زه یې نیولی وم بیا یې پرېښودم نه. نو د هغې متعلق ابراهیم علیه السلام دې جمله کې هغه هم نه کوي الا ان یشاء ربي شیئا
اوس که چېرته الله پاک زما په مقدر کې د مخکې نه یو خبره لیکلي او هغه د دغه سره چې نو موافقت یې وخوړو یو ځای راله نو دا ګوره ستاسو دغه خدایانو دا کار نه دی کړی دا خو الله پاک د مخکې مقدر نه لیکلي وه دا هم هغه د مقدر چې نو هغه خبره ده نور دی اسم نشي کولی کدا ولی دی کدا چې نو بابا دی کدا چې نو هغه کمر دی او کدا بت دی دا ټول په ټوله چې نو هغه محتاج دی او بعد الوفات خو چې نو هغه بې حصه شي دا هغه چې نو هغه حرکت او دا خو نشي کولی دی به څنګه دا وکړي نو که دغه نه بیا هم داسې کله ویره دی یا څه دغه وشونو نو دا چې مخکې د مقدر کې کم چې نو هغه لیک دی هغه به وي وسع رب بكل شيء علما افلا تتذكرون زما د رب علم چې نو هغه هر څیز ته راګیر کړی دی فراخه دی آیا تاسو چې نو د دې باندې نصیحت نه اخلئ نو دوی چې دغه یره کوله نو ابراهیم علیه السلام ورته وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله تاسو خو ماته چې نو هغه دا خبره کوي ما یې نو زه څنګه ویریږم د هغه شیزونه چې کم تاسو شریک جوړوئ د الله سره د دې چې هغه ګټې دي نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه چې نو هغې سبل څه دي ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله چې تاسو د الله سره شریک جوړئ ما لم ينزل به علیکم سلطانه چې په هغې باندې الله پاک څه دلیل هم نه دی رالیږلی تفسیر خازن کې هم لیکلی تفسیر جلالین په حاشیه باندې هم لیکلی دی بهرحال د دې چې نو ما دقه دی او به داسې چلو شو چې کله ابراهیم علیه السلام بیا لوی شولو نو چې ابراهیم علیه السلام لوی شو نو د دې جینو پلار آزر به بوتان جوړول نو دی د بوتانو ډېر ماهر نو دا په خپل لاس چې کله بوتان جوړ کړل نو د هغې له بیا مختلف صفات ورکړل دی چې نو په طبه کې ښه کار کوي جو بل به وي دی چې نو هغه په ټوخي کې ښه کار کوي بل په اولاد ورکولو کې ښه کار کوي نو د هغو له بیا خپل صفات کېښودل دا ویې څه په دې خرڅ کړه دا صفات بیانه ابراهیم علیه السلام به چې ویوړل یو ځای ته به ارتاو کول کې به ښودل خلکو ته به راشي دا چې نو هغه ګټې دي لا ینفعونه ولا یضرونه دا موږ ته نه نفع راش کولی شي او نه راته ضرر را کولی شي دی نه په خپله لیدل کولی شي او نه خوړل کولی شي نه د چا سره چې دی نو هغه خبرې کولی شي که چا عقل یې جو راشي که دا اخلی واخلی چې هغه به دغه اعلان وکړو نو پای کې بیا هغه چا اخیستلو نو ثابت ورځ به تېره شوله هغه اړې به یې راویستو دا به یې کړل نهر ته به چې دی نو هغه د خلکو د مخې ارتاو کړل اوبه وڅکئ ثابت ورځ چې دی نو هغه دقه شانتې پراته وې تږي شوي به یې هغه به اوبه نه شو څښلی وایي که خوراک کوئ چې څه غم دلو کم یو هغه به هم نه شو لیکلی وایي که نور څه ستړی فریاد خلکو ته وخول چې ګوره دا خو ستاسو د خپل لاس جوړ شوي شیزونه دي او تاسو په هغې باندې دا کوئ نو په دې باندې به چې نو هغه پلار بیا نور خفه شولو که خیال مو کړی مخکې به رام شي بیا ابراهیم علیه السلام چې نو د هغه ځای نه هجرت وکړلو نصیحت چې دی نو هغې ډېر وکړلو هغې ونه منل نو دوی به ورته بیا دا وي چې ګورئ ته د موږ د دې خدایانو دا هتک او سپکوالی کې دا به ته نقصان در ورسوي نو ځکه ابراهیم علیه السلام تاسو د الله سره شریک جوړوئ نو تاسو نه هېرېږئ سره د دې چې الله رب العزت قادر مطلق هم دی علیم هم دی خبیر هم دی نو چې تاسو د هغه نه هېرېږئ او شریک جوړوئ نو زه د هغې شي نه څنګه وهېرېږم چې د هغه نو هغه د هغه کې دا صلاحیتونه د سره شتې نه فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون نو یس د تاسو لکوټي په خپل عقل باندې زور راولئ لږ چې نو هغه سوچ او فکر وکئ په خپل تاسو وایئ چې کم کسان چې نو هغه د امن او کم کسان چې نو د الله د ګرفت د سزا چې نو مستحق څوک دي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بیا نو الله رب العزت وایي هغه کسان چې ایمان راوړلو او دی نه شامل کړي د خپل ایمان سره ظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون تفسیر د دې متعلق د صحیح بخاری او مسلم دواړو چې هغه روایت نقل کړي ترمذی کې هم دغه روایت شته مفهوم دا دی چې کله د آیات نازل شو هغه کسان چې ایمان راوړي او د خپل ایمان سره ظلم نه خلق کړي د دغه کسانو د پاره امن دی او دوه په هدایت دي نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نبی علیہ السلام ترالل یا در الله رسوله داسې په مونږ کې څوک دی چې د هغه نه د ایمان نه وروسته ظلم نه شوی ځکه مخکې مونږ ویلو ظلم چې دی نو هغه په لغت کې ویل کېږي وضع شیء فی غیر محله د ګناه سرزد کېدل ته نو دې خو لوی وړو کې ګناه د هر انسان نه سرزد کېږي دینه خو صرف انبیاء علیهم السلام چې نو هغه معصوم دي نور څوک خو چې نو هغه معصومین نشته نو الله رب العزت پیغمبر ورته فرمایلو آیا تاسو چې نو هغه سورۃ لقمان نه ویلې سورۃ لقمان کې چې نو د الله رب العزت فرمان دی ان الشرک لظلم عظیم
دلته د ظلم نه مراد چې دی نو هغه شرک دی، ځکه شرک چې دی نو دا د ټولو نه لوی ظلم دی. وتلک حجتنا آتیناه ابراهیم علی قومه، الله وی دا زمونږ چې دی نو هغه دلایل ورو دغه پوهه وه چې مونږ ابراهیم علیه السلام له ورکړو دغه د قوم په مقابله کې نرفع درجات من نشاء، مونږ اوچتو در دې چاله دي وغواړو. ان ربک حکیم علیم، بېشکه ستا رب چې دی نو هغه د حکمت خاوند دی او د هغه چې دی نو پوه دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا، اوس دلته نه الله رب العزت چې دی نو د ابراهیم علیه السلام د قربانیانو نه وروسته اوس د هغه ته انعامات ذکر کوي. ابراهیم علیه السلام د دین د خاطر خپل مور و پلار پرېښودل، علاقه یې پرېښوده، خپل خلک کازې چې نو قام وطن یې پرېښودو. الله وایي چې زما د دین دپاره قرباني ورکړله د هغه له به زه د هغې نه بهترین چې دی نو هغه ورکړم. نو الله وایي مونږ د هغه له ورکړل ووهبنا له اسحاق و یعقوب، مونږ ول ورکړو چې دی نو حضرت اسحاق علیه السلام زوی و یعقوب او نوسی. کلن هدینا، هر یو ته چې دی نو مونږ هدایت ورکړو. ونوحا هدینا من قبل، او دغه شانتې اکثر چې اولاد نیکان وي نو په دې کې د مور پلار د نیکوالي ډېر لوی اثر او مونږ چې نو دغه نه مخکې هدایت کړو نوح علیه السلام ته، او د نوح علیه السلام په اولاد کې ابراهیم علیه السلام راتلو. نو گویا ابراهیم علیه السلام داسې یو بزرگ چې نو هغه شخصیت دی چې د ابا اجداهم نیکان صالحان دي، او د اولاد چې دی نو هغه هم ټول نیکان او صالحان دي. ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، او د دې د اولاد نه چې دی نو داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی او هارون علیهم السلام، دا چې دی نو هغه دي. اوس من ذریته کې چې دی کې دی نو هغه دا ضمیر چاته راځي دی نو عام حضرات وایي دی کې دی نو نوح علیه السلام، د نوح علیه السلام چې دی نو هغه د اولاد نه دا کسان دي. او دویم قول چې دی نو هغه دا دی چې د ابراهیم علیه السلام نو چې کله د ابراهیم علیه السلام اولاد کې شو نو هغه خو بیا صحیح نه. نو د ابراهیم علیه السلام اولاد کې چې نو هغه داود، سلیمان، ایوب، یونس، موسی او هارون علیهم السلام. کذالک نجزی المحسنین، الله وایي داسې مونږ بدله ورکوو نیکي کوونکو لره. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، او مونږ ورته نو هغه د شانتي هدایت کړو د هغه د اولاد نه زکریا علیه السلام ته، یحیی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته، دغه شانتي الیاس. اوس دلته چې نو یو سوال پیدا کېږي چې عیسی علیه السلام پلار خونولو نو دا څنګه من ذریته د ذریت ابراهیم نه چې نو هغه دی نو اولاد د دواړه چې نو د اولاد ویلې کېږي. خلک سر وای دا میم بچی دی دام نو د لور بچو ته هم چې نو هغه زوی وای خلک وای بچی ورته وای او د زوی هغه ته هم ویلې کېږي. نو عیسی علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام د لور د طرفه یعنی د حضرت مریم چې نو هغه رضی الله تعالی عنها د هغې د طرفه ولو. کل من الصالحین، الله دا ټول چې نو هغه د نیکانو نه دي. و اسماعیل ولیسع و یونس و لوط، اسماعیل علیه السلام دغه شان، یسع علیه السلام، یونس علیه السلام، و لوط او چې نو هغه لوط علیه السلام. لوط علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام ورارو. نو بیا دلته چې نو هغه سوال دا پیدا کېږي چې دی خو وراره نو ومن ذریته کې دی څنګه راځي. نو وایي چې نو هغه تره چې نو هغه الام صن ابیه، حدیث مبارکه کې راځي مفهوم یې دا دی چې تره چې نو هغه په منزله د پلاري او وراره چې نو هغه ته هم خلک په منزله چې نو هغه د بچي. نو ځکه دلته نو هغه لوط علیه السلام په کې هم ذکر کړی. وکلا فضلنا علی العالمین، الله دې هر یو ته موږ فضیلت ورکړو چې نو هغه په مخلوق باندې. ومن آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، الله وایي د دوی پلار نکاح، د دوی اولاد او د دوی رونه دا ټول چې نو هغه د قشانتي الله پاک وایي موږ ته هدایت کړو. واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم، موږ دوی نو کړول هدایت مو ورته کړو د سمې لارې برابر لارې باندې چې نو هغه مونږ چلولي ول. بیا د هغې نه وروسته الله اعلان وکړو ذلک هدی الله یهدي به، دا د الله د طرف نه چې نو هغه کامل هدایت دی چې الله پاک په دې باندې هدایت کوي من یشاء من عباده، د خپل بندګانو نه. ولو اشرکوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون، دا دومره لوی خلق دی خو که د دین هم چې نو بالفرض و تقدیر چرته شرک چې نو هغه شولو د دوی عمل به ضایع کېږي. نو چې جای عام انسان چې کله د شرک وکړي نو د عمل به څنګه د ضایع کېږي. نو گویا الله ښودل چې دا دومره لوی مقام له الله ورکړی دی خو د دوی نه د شرک تصور چې دی نو هغه نشي کېدلی. خو که د دوی نه هم شرک وشو نو د دوی عمل به ضایع کېږي. نو امت ته چې دی نو هغه تعلیم دی که تاسو د الله سره شریک جوړوئ
نو که تاسو د الله سره شریک چې دی نو هغه وکړلو نو ستاسو تمام عملونه چې دی نو هغه ضایع او برباد وي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وحاجه قومه او جګړه وکړه د سره قوم د یعنی ابراهیم علیه السلام سره. قال نو ابراهیم علیه السلام اتحاجوني آیا تاسو جګړه کوئ ما سره فی الله د الله په وحدانیت مبارکي وقد هداني او حال دار چې هغه هدایت کړی دی ماته ولا اخاف او زه نه یریږم ما د هغه څه نه تشرکون چې تاسو یې شریک جوړوئ به د الله سره الا ان یشاء مگر دا چې غواړي ربي زما رب شیئا وسع رب كل شيء علما او راګر کړي زما د رب چې نو هغه علم هر یو شی لره. افلا تتذكرون پس آیت تاسو نصیحت ناخلی وکيف اخاف ما اشرکتم او څنګه زویریږم لاغ سنه چې شریک جوړوي تاسو ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله سره د دې چې تاسو شریک جوړ کړي د الله سره ما هغه څه لم ينزل به چې نه دی را لېږلی الله پاک په داغې باندې علیکم په تاسو باندې سلطان څه دلیلو فأي الفریقین نو پس کما یو ډله احق بالامن زیات حقدار د امن ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ. الذين آکسان آمنوا چې ایمان راوړلو ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه ملاو کړي د خپل ایمان سره ظلم اولئک لهم الامن د دغه خلکو د پاره امن دی وهم مهتدون او دوی په هدایت سملاري. وتلك حجتنا آتیناه ابراهیم او دا د زمونږ دلایل چې مونږ ورکړو ابراهیم علیه السلام تعالی قومه د قوم مقابله کې نرفع درجات من نشاء اوچتو مونږ درجې چاله چې وغواړو. ان ربک حکیم علیم بشک ستا رب چې نو خاوند د حکمت او پوهه دی. او هبنا له او ورکړو مونږ هغه ته اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام کلن هدینا هر یو ته هدایت کړو مونږ و نوحا او نوح علیه السلام لهم هدینا مونږ ته هدایت ورکړو من قبل مخکې د دینه مخکې یعنی د ابراهیم علیه السلام نه ومن ذریته او د دوی د اولاد نه داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام و ایوب و یوسف و موسی و هارون علیهم السلام کذالک نجزی المحسنین دغه شان مونږ بدل ورکوونې کې کونکو ته و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس او زکریا یحیی او عیسی او الیاس علیهم السلام کل من الصالحین چې دا ټول ولد نیکانو نه و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط اسماعیل او یسع او یونس او لوط علیهم السلام وکلا فضلنا علی العالمین هر یو لمونږ فضیلت ورکړو په جهان والا مخلوق باندې ومن آبائهم و ذریاتهم او د دوی د پلارانو او د دوی د اولاد و اخوانهم او د دوی د رونو واجتبیناهم ورکړو مونږ دوی وهدیناهم او هدایت کړو مونږ دوی ته الی صراط مستقیم د نیغې لارې برابر لارې. ذلک هدی الله دا هدایت د الله تعالی د یهدی به چې په دې سره هدایت کوي من یشاء چاله چې غواړي من عباده د خپل بندګانو نه ولو اشرکوا لحبط عنهم او کچره دې خلکو شرک کړي نو خامخا ضایع شي به ولدین ما کانوا یعملون هغه څه چې دوی کولو.